بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ مخي د صلات تقریبا شوږ معنی ذکر شوی. وصلاة على نبي محمد. دلته والصلاة ذکر کړی او سلام یې ذکر کړی. صلات ذکر کړی او سلام یې ذکر کړی دا څه ولي؟ دا اصل کې علامه تفتزانی سے په هغه باندې خلکو باندې تنقید کې رد کوي چې هغه وایي چې په درود کې صلات او سلام دواړه ذکر کول ضروري دي او دا هغه قائل دا وینا ده چې چا صلات ذکر کو سلام ذکر نه کوي د کراهت مرتکب شي. په شوافیو کې دا نظریه د امام نووي سره د چا نووي سے وایي چې چا صلات باندې اکتفا وکړه سلام ذکر نه کوي د کراهت ارتکاب نو د صلات سره سلام هم ذکر کوي دا ضروري. جمهور وایي چې نه دې کې شک نشته چې صلات په درود کې او سلام متر ذکر کول دا مناسب دي او الیق دي بل اولاد خود دې دا معنا نه چې کله چا صلات ذکر کو او سلام ذکر نه کو نو د کراهت ارتکاب خبره باندې پېښ لہذا دا جائز دي چې څوک صلات ذکر کی او سلام ذکر نه کی په یو باندې اکتفا وکړي خبره باندې پېښ وکړه دا جائز نو د دې جواز طرف ته اشاره ده لپاره علامه تفتزانی سے لفظ صلات ذکر کړی دی او سلام نه ذکر کړی او د تفتزانی سے یو عادت تیجبه ستاسو په درس نظامه کې تهذیب المنطق والکلام د کتاب مختصر رمانی ده توضیح تلوی ده شرقائد ده متول دا ټول کتابونه شراواله د ټولو په مقدمو کې د صرف لفظ صلات ذکر کړی دی او سلام نه ذکر کړی دا ټول راواله مسلمانی وګوره بل وګوره ټول کې لفظ صلات سلام پکې نشته دا د عادت ته او په دې موضوع باندې په حنفیو علماو کې مولا علی قاری سے برو رساله لیکل او دا رساله به تور رد لیکل دا د شوافیو په امام نووي سے باندې ځکه نووي سے دا داوا کړو چې صلات د سلام نه موجوده کا چې په کوم ځای کې صلات ذکر شول سلام به خامخا ذکر کې نو مولا علی قاری سے پیرو رساله ولیکل رساله چاپ شوې د ما دوست د ترکیه دی شیخ فاتح قایین نه هغه په تحقیق هم کړی ترکیه له مولا دی او غالبا چې په مجموعه رسائل کې مشته درې د چاپ شوی دي کې شته دي چاپ کړی دی دې کې نشانه پاره کې مولا علی قاری سے ډېر دلایل لوړې دي په خبره چې په لفظ صلات مفردن ذکر کې او سره سلام ذکر نه کې د کراهت دي هم برهان دا جواز طرف ته ذکر دیس د اشاره د لپاره علامه تفتزانی سے صلات ذکر کو سلام ذکر نه او د نبراس دې کې تسامح تاسو دخم صاحب د نبراس دلته د امام نووي سے نه الټا مذهب را نقل کړي هغه چې امام نووي سے وایي چې صلات چې دی نو دا بغیر د سلام د ذکر کول جایز حالانکه د نووي سے خپل مذهب دا دی چې د صلات د سلام نه چا بغیر ذکر کول دی د کراهت مرتکب شي. بهرحال صاحب د نبراس دا څه قول لیکل دی دا تسامحن قول دی او د صحیح د نبراس بعد نورې دغه هم د تفهیم د تاسو ځای په ځای براشي چې احکام کې دغه نه تسامح شي بعد دینه براشي کم على كل حال نو والصلاه على نبی صلات په نبی باندې والصلاه على نبی اعتراض د تراوی چې دلته د نبی په ځای باندې رسول اوري نه وایي والصلاه على رسوله به ویل على نبی ولې نو د دې دو جواب دي یو جواب خدا دی چې دې کې براءت استحلال نه براءت استحلال براءت د برع او استحلال نه وته براءت د برع نه وته د برع معنا ده فاقا برع فلان على اقرانه فاق على اقرانه استحل عام طور دې ته ویل شي چې ماشوم د مور دغه نه څنګه پیدا شو په جړا شي نو دې تسویل شي استحلال اول جړا د ماشوم تسویل شي استحلال خدا اصل لغت نه دی لو د استاد خبره پکې ته چې پکې لاړ شنو بیا دې یو بل معنا هغه چې استحلال د طلب د هلال نه وته دی
هلال وي سپوږمۍ ته عربو به سپوږمۍ کتلې په اهتمام سره نه زه به خو تاسو ټول په مجيب الرحمن باندې ایمان راوړئ او عربو به هر کس چې کوم دی سپوږمۍ کتل نو هغې به چې کله سپوږمۍ ولیدل نو په چغو به شي نو د سپوږمۍ په وخت کې په چغو به شو نو دقې اواز ته به یې سوی استحلال براءت استحلال چې دواړه یو ځای کړي دا د فن بدیع یو اصطلاح ده او مراد د براءت الاستحلال دا ده چې په مقدماتو د کتاب کې مقاصد د کتاب ته اشاره کوله پېښ کوي نو د لفظ نبی کې براءت استحلال ده په دې طریقې سره چې متکلمین چې کله مباحث د پیغمبر او د پیغمبرانو کې نو هغه د عنوان مبحث الرساله نه ورکي بلکې هغه د مبحث النبوه ورکي د دې په ماس کې مشهور لفظ دی مبحث النبوه تاسو کتل نو د علم کلام په کتابونو کې به اول ویلي قسم الالهیات به ویلي قسم النبوات نبوات نه مراد د انبیاء کرام او اهل سره متعلق چې کوم قید پکار دي اسمات وغیرہ یا قسم النبوه نو چې په علم کلام کې د نبوت دا عنوان معروف دی په نسبت د رساله باندې کدی ولې دغه طرف ته اشاره کولو د پاره چې کوم دي څه وشو داش او درېمه وجه دا چې نبی پر رسول باندې د مختار کو چې رسول ارسل کېږي دا چې کوم استازي اولېګو کوم درېمګړي د اولېګو چاته خپل الچی نو الچی ته رسول وایي الچی دا پیغمبر علیه السلام چې حضرت معاذ لګو او معاذ ولا جوابونه ورکړه تاسو په سر کې ما حدیث د معاذ ذکر کړو ناصر الحمدلله وفق رسول الله توفیقا کاملا نو دا د خپل الچی د رسول وایي نو د رسول اطلاق څه کوم دی هغه د غیر رسول لپاره هم راځي او دا غره د رسول اطلاق د غیر نبی لپاره هم راځي لکه جبرئیل علیه السلام لیکن نبی دا څنګه په نبی کې تخصیص ته دی وجنا د تخصیص ته پکې نه دا زیات دلالت کې په تعظیم د نبی باندې رسول په ځای باندې د اختیار کو نبی بیا د نبی اشتقاق د سنه اول قول دا چې نبی د نبوت نه وته نبوت او نبوت چې دینو دا په معنا د الارتفاع سره راځي العلو سره الارتفاع والعلو خبره کوي کنه او دا غوږی المکان المرتفع اوچت مکان ته وایي ښه چې کله د نبوت معتدل لامینه واخلې معتدل لامینه یعنی ناقص یایي نو بیا نبوت شي نو معنی دو معنی شوی الارتفاع یا المکان المرتفع او نبی د نبی زکوي چې دی اوچت وي دې سي اوچت وي مترفع په ټولو خلکو باندې په خبره باندې پېښ دویم قول دا دی چې دا نبی د نبؤن نوته نبؤن نون با باندې سکون دی او اخر کې حمزه ده تنبأ یا د باب تفعون نه دی مجرد کې نبؤن راځي د نبؤن معنا ده خبر ورکول نبی ته نبی ده کوي چې دی مخبر ده نبی ته نبی څه کوي چې دی څه دی مخبر دا څه معنا شو نبی دعا درې معنا دا چې نبؤن نوته اچانه نبؤن د با سکون سره همدا قضا دویم لفظ خو معنا به مخبر نه اخبار بني بلکې معنا به ظاهر وي معنا به سي ظاهر وي او چې کله معنا ظاهر شو نو نبی ته نبی د کوي چې ظاهر الوحی دی ظاهر الحقیقه دی صحیح حقیقت خلق ته واضح کړي او ظاهر کړي نو ځکه ته نبی وي سو قول شو درې سلام پاندا دی چې نبی نبعتن نون با حمزه دی او بیا تای مدوره ده نبعتن او د نبعتن معنا ده الصوت الخفي پټ आवाज نبی د نبی د کوي انه يسمع صوت الخفي وهو صوت جبريل عليه السلام دوران چې روایت وکړي چې پیغمبر علیه السلام باندې وکړه وحی رااله جبريل عليه السلام باندې باقاعده پیغمبر علیه السلام سره خبرې کوله رسول الله هم کوله صحابه باندې کوي د جبريل عليه السلام اول خبره به څنګه دی نو ورېده نو الا انه يسمع الصوت الخفي ذکر ورته چې کوم دی نبی وي دا اسمه مشتقاق
پنځم اشتقاق دا دی چې دا د نبی د نبی اون نه وته دی، یعنی د نبی لفظ په حمزه نشته او اصل کې حمزه د نبی اون فعیل حمزه د اصل کې نبی اون او د نبی اون معنا د سبیل لارا پېښ وبګن لکه دې دا خلک دا مشوره کړی ده بولتو علی النبی بولتو علی النبی ما په نبی بولو کړ سمانه په نبی بولو په لار کې بولو پېښ اوس کو بظاهر د الفاظ ته ګوره د کفر نو نبی لارې ته وایي او نبی علیہ السلام ته نبی دې خلکو ته لار راخی دي خلکو ته سکی لار راخی سو قول شو پنځه قول شو دې نه یو هم اشکال هم ده بس هغه دا چې دا متنبی شاعر چې تاسو دیوانی متنبی لیکل او چې تاسو لا تا ورکړل او نه وای او دا هم سیزم د وفاق نه ایستلې اده اردو رساله به شامل کړي تاسو ویلې متنبی چا نه دی ویل هغه څه چې چا نه دی ویل دونه کسان دي محروم دي دا مرکز ولا تاسو ویلې متنبی ادا اخري قدامت پسند دي دا ما په دې وخت به شو اگر دې باندې مستجدد اواګان لګیدلې شارخای د درس نظامي لیسته دا ولې خوش نصیب دي نه شک تر ولا ذکریا مسجد تلالو شارخای بینه ویل د میدانی اشاره تحویه پېښ توضیح دلیل لیسته ما مولانا عمر صاحب ته ویلو روانه ما دا تاسو باندې د جدت هواګان ولګي نور خلا پرې ده دا په تاسو د جدت هواګان ولګي او ما مولانا نظر رحمان صاحب ته ویلو پرېون کې ما دا یو خبره نه پاداب سره رسوم ویوال او ورته بزرګ د ما شیخ هم ما دا تاسو په رېون کې تکمیل اورل شروع کړی انا منطق دا کتابونه شروع کړي کنه وی خندل ما तो बस बुजुर्गों की एक तरकीब चली आ रही हाँ इन लोगों को हमने भेजा था मौलाना उमर से इशारा इन लोगों को हमने मंतक पढ़ने के लिए भेजा और मौलाना रहमान से बख्तर अन्नी की मंतक वेले तो माहिर मंतक है वो बात ना तो जदत हवा पार से लेगी पतिस बागान लगे रहेगा हाँ वारसी को जमून मशरानी अल्लाह ने एक बच्चों की बरकत वाज नो दा मुतनबी په باره کې دا یو نظریه مشهوره ده چې د نبوت دعوا کوي دا دعوا غلطه ده متنبی د نبوت دعوا نه وکړي ها تاسو به عام طور استادانو نه دوی خدا غلطه ده متنبی ته ځکه متنبی وي چې په دروغ د نبوت دعوا کوي حقیقت دا دی متنبی ته متنبی دی کوي د په نور شاعرانو اوچتو ځکه دا نبؤون یو معنی تاسو تماسه وکړه مرتفع نبوات نو متنبی ته متنبی دی کوي د مرتفع او په نور شاعران عالی و بنور شاعرانو ځکه وته متنبی عربو کې د متنبی په موضوع باندې غټ مناظرې شوې طه حسین په مصر کې محقق تر شوی د منکر حدیث خدا عربی د ادب یو زبردست حدیث داسې ادیب چې مثال نشي ایو کتاب لیکل المتنبی کما عرفته او باندې کې ډېرې خبرې په متنبی پسې کړې بیا هم د شاګرد خدای پاک دې ته تور کړ دا شاگرد نوم دی ابو فهر محمود شاکر دا ابو فهر محمود شاکر دا په رد کې جواب ورکړو او دا کتاب نوم یې خود المتنبی بس او دا کتاب تقریبا 95 صفحو کې نه 100 صفحو کې نادر کتاب لیکل او هغه بیا تاریخي حقایق او نصوص پیش کړي چې متنبی بالکل د نبوت دعوا نه وکړي نور د سړي نه نو ډیرو خدا کار نه کړی یو بل کار کړو هغه مخکې شاعرانو ویل د سیف الدوله له چې زیات اشعار وي نو سیف الدوله به رسول پیسې ورکړي د 2003 درنو کو تاسو وګورئ وقاله مدح لسیف الدوله وقاله مدح لسیف الدوله نو دا ولا اسې نو د فخور باندې مینو ها د سیف الدوله د خور نو خوله او خوله ما درک مینو دا ځاله باغې نه دی له فیسبوک نو دا نو له کوم ورکو چې سیف الدوله په حق کې اشعار نه د دربار نه مینو باسي کو د دربار نه بار شو بیا د خولې نه لري کېږي نو سیف الدوله له اشعار نه خاصه د پیسو د پر شاعران دغه ترامیان دي د خپل د پیسو نه ډکه کې دی یو هدا پرستا صفاتو کې ډیر نه کوي پیسو نو دې کې دا چلو پیسو ولې څه کنه حضور متنبی د نبوت دعوا نه وکړ او د عربی ثقافت یو بهترین شاعر ها مازر یو کتاب دی ډیر نادر کتاب مجالس ادبیه یو عالم لیکلی د عربو شیخ عبدالرحمن ثقاف دا داسې چل شي یو شعر راغسته دی مثلا د ذم په باره کې وندیمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتبين الاشیاء دا شعر ویلی دی په یو مجلس کې
او بیا په دې باندې شروع شوی دی اول د شعر شرح کړی ده بیا ویلي دي چې د ځم په باره کې نور شاعران څه وایي د پلانکي شاعر د ځم په باره کې دا وایي پلانکي شاعر دا وایي پلانکي شاعر دا وایي عرب د ځم او د مدح په باره کې دا وایي حدیثو کې د ځم ذکر داسې راغلی قرآن کې د ځم او د مدح ذکر داسې راغلی نو په یو یو شعر باندې پنځلس شل صفحې شرح ده او شرح داسې نه چې ګنې لیکلې ده بلکې املا کړي دي شاګردانو ته لیکلي په یاد باندې متنبي سره دونه ملامه کتاب په درې جلد کې دی کتاب نوم دی العود الهندي مجالس ادبيه العود الهندي په درې جلد کې په باندې الله پر پړه په هوتا دي کتابونه نه لري استاد بشانې مخه ولله الحمد په دې کتابونو واستوګي نو استاد خو درځي تمرین وسیله تاسو درجه زمانه اوچته ده ډېر نو والصلاه علی نبیه لفظ نبی کدا څو اشتقاق شو پنځه شو کنه محمد چې پیغمبر علیه السلام چې نوم محمد او بری بسوا تحقیق شته یاد کې نبی نوم نه دی په بدل پکار مناسب طریقه ده نبی خاصه نبی بیا په کې پاتې ولا هل محمد نبی نفعل هو بجد نسبة يعني ده هذا محمد لا تسبي نبي لكن بعد هذا نمسك يريا نعم النبي سيد حرام ده أولاد ده نقول ده النبي الرسول بعد هذا يريا نعم رحمان الله سب الرحمن باركين تاسمة تفكر ده الله حسن او لفظ الله ده الله حسن نفاده مطلب ده رحمان دې خدای دې زموږ برلان کې مې رحمان الله نو زه له باندې بدل رحمان الله مطلب ما امان الله نو ما یو خل تجویدي ویل به درو ټول اته رحمان څخه راغلی هم خاله اته رحمان څخه پنځه سره وی هغه راته داسې ویل دا چلته ایمان دې ستانه رحمان الله بدل څخه ما